الفرد اوس د دې محدثینو حضراتو په دې زموږ چې کوم نن سبق دی چې هغه د تخصص فی الحدیث هغه کې زموږ نن سبق دی الفرد فرد فرد چې دی نو د دې تعریف لغوي هغه دا دی یہ فرد کا معنی اکیلا و تنہا ہونا یوازی کېدل د فرد معنی سره یوازی کېدل چونکہ سند میں ایک راوی ہوتا ہے اس لیے اس کو فرد کہتے ہیں چې کله په سند کې یو راوی نو دې ته سوې دې ته فرد ویل کېږي فرد کی تعریف اصطلاحی د فرد اصطلاحی تعریف الحدیث الفرد یعنی حدیث فرد چې دی هو ما تفرد به راویه بأي وجه من الوجوه التفرد یعنی حدیث فرد دا څه شی دی د دې تعریف څه دی نو بابا وایي چې هو ما تفرد به راویه بأي وجه من الوجوه التفرد حدیث فرد وہ ہے جس کا راوی ایک ہو چاہے تفرد کی وجوہات میں سے کوئی بھی وجہ ہو یعنی حدیث فرد هغه حدیث ته چې دا غي یو راوی وي هغه راوی دا وجوهات متفرد وي نو دغه ته چې کوم دی نو حدیث فرد دی اوس د دې وضاحت لګدا سے تاسو ته کوي یعنی اس حدیث کو صرف ایک ہی شخص نے روایت کیا ہو اگر حدیث صرف یو کس روایت کړی وي چاہے وہ کسی بھی مقام پر ہو خاک هغه په هر مقام کې چي یاد رکھے فرد غریب سے زیادہ عام ہے دا فرد چې دی نو دا د حدیث غریب نه دا عام دی د حدیث غریب نه دا عام دی غریب خو تاسو ویلو کړئ چې په هر وخت کې یو راوی وي نه جبکہ غریب کا دائرہ کی بنسبت او دا چې کوم دی نو د غریب دایره چې کوم د په نسبت سره دا محدوده ده بیا وایي چې د دې فرد دو قسمونه دي فرد کی دو اقسام ہیں یو فرد مطلق او دویم چې دی فرد مقید یا فرد نسبی فرد مطلق چې په هغه کې د ټولو راویانو نه صرف یو راوی چې کوم دی نو هغه څوک کی روایت وکړي صرف یو راوی روایت وکړي اور فرد نسبی یہ ہے فرد نسبی کہ اس میں راوی کسی خاص راوی سے روایت کرے کسی خاص راوی سے روایت کرے مثلا ثقہ سے ثقہ ایک راوی سے اور سے روایت نو پدې کې چې هغه پراویانو کې د یو خاص راوی نه چې کوم دی نو مثال روایت کول ګڼو راویان دي مثال په تور راویان په کې افادي خوشته ده خو د دې په کې یو راوی نه روایت کوي مثلا ثقه د خپلم ثقه دی او دیم ثقه دی یا یو راوی چې کوم دی د بل راوی نه خو یو خاص زید یو خاص حاری د بلدی د خاری راوی د بل نه چې کوم دی نو کی روایت وکړي یعنی دیم په دغه کې دی بخارا کې مثلا غم په بخارا کې دی داسې ترتیب سره اس بہر حال دونوں کا اس مقام پر ایک ہی مطلب ہوگا کہ سند کے کسی ایک طبقہ میں کوئی ایک راوی رہ جائے
इसको फर्द और गरीब कहते हैं। हदीस मुबारक ने मसलन अगे सनद दी नो पयोजे की आरावियानो की बस यौ रावी पाती शी नो दी ता फर्द हुई او غریب ورته هم وایي ځکه چې یو پاتې شوی دی خو بیا دا خاص راوي دی مثال په تور یا دا خاص ځای دی نو دغه ته بیا د فرد نسبي دغه بیا د تکلیفي په دې خبره پوه شئ نسبت بیا دغه ترتیب سره دی فرد کی مثال مسعر بن قدام عن سعد بن ابراهيم عن عمه حميد بن عبد الرحمن عن عمه حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الكبائر أن يسب الرجل والديه الله مسعر بن قدام دي رواية سعد بن إبراهيم سمنكي دي دخبل ترنا دو حمید بن عبد الرحمن نکی دی دا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نکی امام دار قطنی فرماتے ہیں کہ غریب من حدیث مسعر بن قدام عن سعد بن ابراہیم لم يسندہ عنہ یحییٰ بن زکریا نے علاوہ چاہم چکم دینو دے حدیث دا مرفوع متصل نہ دے ذکر کرے مرفوع متصل نہ دے ذکر کرے تو سو گورا پدی کی چکم دینو دا مسئلے بیان کرا متفرد دے دا غریب دے دا حدیث دا مسعر بن قدام چے دا سعد بن ابراہیم نے اکڑے دے او چام دا دے اسناد چے دینو غیر دا یحییٰ بن زکریا ابی زائدہ نہ چے دے نہ دے کڑے رسول اللہ علیہ السلام تھے گوئے کہ رسول نے دی دې خبره پوښ ها د دې حدیث فرق چې کوم دینو حکم یا که مثال په تور باندې د ضعیف دغه پیراته سند داسې و چې په دغه اعتبار سره دغه باندې اطلاق د ضعیف راته نو بیا ضعیف دی تاسې بګی کی نو دا درې قسمونه مخې ته راځي بیا په دې اعتبار سره دې کې کتابونه چې کوم دینو اومشته دي چیرې کتاب په دې فرد کې چې چاري کړي السنن دا دغه چې کوم دي کنه دا حدیث فرد دا حدیث فرد په دې کې دا حدیث په دې کې راغلي کړي ها دا درې ډېر مشهور کتابونه تاسو ته دلته ذکر شو اوس چې کوم دی نو ګوري د دې کتابونو د دې سبقونو خپلو کې ځا الله تعالی دا یو ربط بس راولي داسې دې کتابونو کې داسې وي ښه نو په دې کې تاسو مخکې ذکر وکړو چې هلکه دا به که سند یې داسې ونو دا به بیا صحیح وي حسن یا ضعیف اوس د صحیح خبره مخکې راغلې وه پکې ربط واواله نو اوس زمونږه په دې په سی سبق چې دی نو الصحیح صحیح یعنی صحیح کی تعریف لغوی تصحیح تعریف لغوی چې دی هغه څه دی نو اوس دلته کې تعریف لغوی ذکر کیږي صحیح صحت سے ماخوذ ہے صحیح دا صحت نہ ماخوذ دے جس کا معنی ہر قسم کی خرابی سے سلامت ہونا ہے چمانے دار ہر قسم خرابے ردیس سلامت کی دل دے دی حدیث اس تعریف اصطلاحی آغا سے دے نو آغا تا اس تو ذکر کی خواہ تعریف اصطلاحی یہ ہے هو المتن الذي يكون متصل الاسناد ومرويا عن الراوي العادل والضابط الكامل وسالما من شذوذ وعلة قادحة الکا حدیث صحیح
صحیح وہ متن ہے، وہ متن جس کی سند متصل ہو. ګوره دې د اوس دا د صحیح تعریف تاسو ته کوي. صحیح وہ متن جس کی سند متصل ہو، راوی عادل او کامل ضبط والا، یعنی راوی چې کوم دی دا صحیح هغه متن چې دا غي سند متصل وي، راوی عادل وي، کامل ضبط والی، کامل حافظه والا، او بل د شذوذ او د علت قادحه نه چې کوم دی نو څه شی وي، سالم وي. نو دې ته صحیح ویل کېږي. تاسو د عربی کې بیا دا غلط واورئ. الصحیح بیا وایي حدیث صحیح هو المتن الذي يكون متصل الاسناد ومرويا عن الراوي العادل والضابط الكامل وسالما من شذوذ وعلة قادحة. دې پوه شئ. صحیح هغه متن چې د هغې په سند هغې سند متصل وي، څه انقطاع پکې نه راغلی، معدل او مرسل او وغیره وغیره دا نه وي که نه، منقطع وي، متصل وي سند او راوي عادل وي، کامل ضبط او اتقان والی، او د شذوذ او د علت قادحه نه چې کوم دی نو سالم وي. اوس تاسو ته د دې ټولو دغه مقصدونه ښیي په دې تعریف کې چې دا کوم راغلی. هلکه دې کې دا وایي چې سند متصل ہو، چې دا سند متصل وي. سند متصل سے مراد منقطع نہ ہونا، چې منقطع نہیں، انقطاع پکې نہیں راغلی سند کی. عادل سے مراد ثقہ و مقبول راوی، یعنی عادل نه چې دی نو مراد ثقه و مقبول راوی وي. ضابط سے مراد اچھے و کامل حافظے کا مالک ہو. د ضابط نه مراد څه دی؟ چې هغه د ښه او د کامل حافظې مالک وي. شاذ سے مراد مقبول کی روایت کا اپنے سے اولا کے خلاف ہونا. اوس دا خو شاذ دی که نه؟ نو چې دی شاذ نه وي، یعنی معنا څه؟ اوس د شاذ نه مراد دا دی چې مقبول کی روایت کا، د مقبول روایت دی د خپل د ده نه چې کوم اولا دی د هغې خلاف کېدله، اوس دا شاذ دی. خو یاره چې غیر شاذ وي اوس دا صحیح خو باندې که نه، چې ده د ځان نه چې کوم دی نو د اولا راوي هغه مخالفت کوونکي نه وي په دې حدیث روایت د حدیث کې. یو راوي دی د هغه نه بل اعلا راوي دی، نو د هغه نه چې کوم دی د ده نه چې کوم اولا راوي دی نو د هغه نه خلاف کوونکي نه په روایت کې. دا خو مونږ چونکې دغه د شاذ او دغه خبره کوله نو بیا خو تاسو دغه ځای فټ کوئ. خو د شاذ مقصد څه دی؟ چې هغه مثال د خپل ځان نه د اولا راوي مخالفت کوونکي دې ته شاذ وایي. بیا چې شاذ نه نو صحیح والی چې شاذ نه ښه، او د ځان نه د اولا راوي مخالفت کوونکي نه په روایت کې. بل علت قادحه سے مراد د علت قادحه نه مراد په دې تعریف کې راغی چې دی به صحیح، یعنی دی به د شذوذ او د علت قادحه نه به سالم وي. وسالما عن شذوذ وعلت قادحه. نو وایي چې بزرګه علت قادحه نه مراد چې کوم دی ایسی علت ہے
दासी इल्लत दे जो हदीस की सलामती को मजरूह यानी ज़ईफ कर दे, मजरूह की खा दे हदीस से की दा ज़ईफ की उस दल तक जी कम दे कला बगीदार आतलन में ब्या वैसे की दा इल्लत कादिहा पके रागे में दा हदीस ब्या ज़ईफ कर से शिदाब पके दी दगे न पाकी साजिब। हदीस सहीह की दो अक़साम है। द हदीस सही दो किस्म दो, सहीह लिज़ातिही, नंबर दो सहीह लिग़ैरिही। यो सहीह लिज़ातिही दे, यो सहीह लिग़ैरिही दे। सहीह लिज़ातिही की तारीफ ऊपर गुजर चुकी, दक़म दा सही लिज़ातिही तारीफ दे चकम तासु मख्तो कुछ हुवल मतनुल लज़ी यकून मुत्तसिल इस्नाद व मरवियन अनिर रावी अल आदिल व दाबित अल कामिल व सालिमन मिन शुज़ूज़ व इल्लत क़ादिहा। दा तारीफ है आगे। और सहीह लिग़ैरिही वो हदीस जो अपने गैर की वजह से यानी अगर हदीस चाहे तो खपल जान द गैर द वजना अगर सही हुई यो सही लिज़ाती ही भी कर और यो द वजह द गैर न जिदे न दे सही गर्जे दे दे उस तारीफ से न तारीफ डाले वाए जब दो या ज्यादा हसन लिज़ाती ही मिल जाए दुआ या दो नज़ियात हसन लिज़ाती ही दा मिलौशी न ब्या कम दे न दा सही लिग़ैरिही बन जाती है। दा ब्या सही लिग़ैरिही के नजूरी और हसन के मुरे यो लिज़ाती ही दे यो लिग़ैरिही हसन लिज़ाती ही याद के दा दो यो से शुरू दे न सही लिग़ैरिही जुशी दायात साथे और हसन लिग़ैरिही चले हुज़ान न कम दे ज़ईफ़ हदीस चल ज़ूर क्यों हसन लिग़ैरिही हो शक्ल और जकल हसन लिज़ातिही रायोज़ेशी दो या दो न ज़्यादा नागी न सही लिग़ैरिही जुशी सही लिज़ातिही ना खा उस बोले सहीह की तारीफ से मालूम होता है द सही दी तारीफ न मालूमीगी कि सेहत हदीस के लिए 5 शराइत है। द सेहत द हदीस तपारा 15 शर्तों ने सो 15 दाले उलमा टूल लिखली दिखा लगा वाला साहिब लिखली नहबतुल फ़िकर वाला देमना टूल निकल करी उलमा की तस्वीर करी। अगर वो पाई जाएगी तो हदीस सही होगी। कदा 15 शर्तों उबंदलिश दा हदीस बबिया सही और कना दे शर्तों की बगे से गड़बड़ शुरू ब्यावा आगे बांधे वाला सही इतलाक बयान राजी। वो 5 शराइत और उनकी तफसील झेल में मुलाहजा फरमाइए। आगा 15 शर्तों और दागी तफसील चदेनो लान दे उस इंशाअल्लाह कीगी। सनद का मुत्तसिल होना रंबने शर्त से दे द सनद मुत्तसिल के दल आगा तारीफ की दा 15 वाला अगर दार आगे ने रागस्त जिदा शर्त में सनद का मुत्तसिल होना दे दा सनद ब मुत्तसिल विदे की बे इनक़ितानी लकसन चिता सुतु वेने मखिकन इब्तिदा से इंतहा तक मुकम्मल सनद में रावियों का तसलसल हो। द इब्तिदा नवाना दे इंतहा पूरी वो दे मुकम्मल दे सनद के बच्चे कम दे नो दराविया नो तसलसल भी दे के बच्चे दे इनक़िता न रहे सबकी एक दूसरे से वबकी खामखई या वे मुलाकात सरशी या वे मुआसरती ज़माना में ये हुई। किसी मकाम पर इनक़िता न हो जाहिर है इत्तिसाल इनक़िता की जिद है पयो मकाम मानने व इनक़िता न भी रागली
او ظاهره خبره چې دا اتصال چې دی نو دا د انقطاع سره ضد دی اور دو ضدوں کا اجتماع محال ہے او د دو ضدین چې کوم دي نو دا د دې د اجتماع محال ده. لکه مثال په تور باندې اوسم دی ورځ د شپې دا کېدی شي نشي کېدی. د ضدینو اجتماع محال ده چې دا نشي کېدی چې انقطاع نو بیا اتصال دی او که اتصال او انقطاع دا نشي کېدی یا به اتصال یا به انقطاع. اوس وګورئ معلق معضل مرسل انقطاع کی اقسام ہے. معلق معضل او مرسل دا د انقطاع چې کوم دي نو اقسام دي. دا رسول راځي بیا به د حدیث او اقسامو کې کېږي. اگر چې بعض مراسیل منقطع ہونے کے باوجود تمام ائمہ کے نزدیک صحیح ہے اگرچہ بعض مراسیل مرسل حدیث چې کوم دي نو دا بعض مراسیل چې دي د انقطاع باوجود هم چې دي نو د ټول علماء او ائمه په نسبت باندې دا صحیح دی. یعنی معنا دا چې دغه باندې اطلاق د حدیث صحیح حدیث راغلی. جس طرح حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کی مراسیل لکا سرنگ چې د حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ مراسیل لیکن حکم عام یہی رہے گا. لیکن حکم عام یہی رہے گا کہ چند امتیازات کے علاوہ ہر انقطاع صحت حدیث سے مانے ہیں. لیکن عام دغه به چې کوم دی حکم عام حکم بداوي چې یو څو امتیازاتو نه علاوه باندې به چې کوم دی نو څه کېږي یو څو امتیازاتو نه علاوه هر انقطاع د صحت چې کوم دی دا به یعنی مطلب دا د صحت نه به دا مانع وي. یعنی معنا دا ده چې د دې سره بیا صحت نه یوځي کېږي په دغې باندې به بیا د صحیح اطلاق نه کېږي. د څو امتیازاتو نه علاوه هر انقطاع دا د صحت د حدیث سره به څه شي وي مانع وي. یو څو امتیازات نه غزال یاد کړئ جس کا شمار ایک خصوصی رعایت میں ہوگا نہ کہ مطلقاً مرسل پر صحت حدیث کا حکم لگایا جائے. دا سے نہ دا داغی شمار بچی کم دے پہ یو خصوصی رعایت کے وکیگی دا سے بدی چی مطلقاً مرسل حدیث تی دا دی بدی بانی دی صحیح حدیث حکم اکڑیش دا سے بدی او بیا بلدا او نہیں اس کو صحیح حدیث کا حصہ وہ جز شمار کیا جائے گا. دسم ندا چې دا بگینی بیا دا صحیح حدیث او حصہ یا جز بچی کم دے شمار لیشی دا سم ندا. پوری صحت حدیث کے لیے اتصال سند کا ہونا محدثین کرام کا اجماعی فیصلہ ہے. دا صحت حدیث تا پارا اتصال دا سند چې دا سند با متصل وی د دې چې دا سند متصل کېدل دا د محدثینو علماء کرامو دا هغې چې دا اجماعي فیصله د محدثینو چې دا سند به متصل وي نو علی به بیا دې ته صحیح ویل کېږي. د صحت حدیث دپاره اتصال د سند کېدل دا د محدثینو یو اجماعی فیصله ده. ګوره اس لیے پہلے راوی سے آخر راوی تک کسی مقام پر انقطاع نہ ہوا تو وہ حدیث صحیح ہوگی. کدا اولنی راوی نہ تر آخر راوی پوری په یو ځای کې انقطاع نه راغلی نو دا حدیث به بیا صحیح دی. اوس دا چې کوم دی نو تاسو په هغه پنځو شرایطو کې یو شرط چې د سند دا متصل وي متصل السند بوي तो सही दफार यो शर्त है. दोयम रावी का आदिल होना
دویم دا دی چې دا راوي به څه دی به عادل وي راوي به عادل نو عدالت کا تعلق انسان کے ظاہر کردار سے ہے دا عدالت چې کوم دی چې هلکه دا راوي عادل دی که نه دی نو د عدالت تعلق چې دی د انسان د ظاہری کردار سره دی حافظہ کے ساتھ نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ کمزور حافظہ والے راوی کو صادق و امین بھی کہا گیا ہے دی وجنا د کمزوری حافظی والا راوی ته چې صادق او امین ویل شوی دی خو یاره دغه ځای کې اوس ته دی راوي عادل چې دا راوي به عادل وي نو د دې تعلق چې کوم دی د دې عدالت دا د انسان د ظاهري کردار سره دی اوس هلکه دا سړی فاسق دی که مثال په طور دا عادل دی نو چې فاسقي کوي بیا نه کم دی که نه نو بیا به دنه بس حدیث څنګه چې کوم دی قبول شي دی به عادل دا صحیح حدیث به دقت دا خبره چې ظاهری کردار به برابري و دنه باطنی د غیر الله ته معلوم دی پوه شو کنه ها تاسو موږ دا خبره او چې شر ظاهر ګوري کنه دغه بل راوی عادل ہونے سے کیا مراد ہے وہ دلته کې د دې راوی چې دا به عادل وي د دې نه څه مراد دی عادل راوی سے مراد یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو عاقل ہو بالغ ہو فسق اور غیر مہذب امور سے محفوظ ہو کیا بولے گا دا ټکی کې یاد ساتي دا عادل راوی نه مراد دا دی چې دی مسلمان وي عاقل وي بالغ وي د فسق او د غیر مهذب امور نه بچ دی نو محفوظ وي دې ته موږ سوای عادل وایو ان کے متعلق امام ابن صلاح مقدمہ میں فرماتے ہیں مخبل مقدمہ کی علامہ یعنی امام ابن صلاح چې دی نو دا خبره ذکر کړې ده ان یکون عادلا یا ان یکون عدلا دا عدلا ټکی ذکر کړی چیرې دا راوی به عادل وي وتفصیله ان یکون مسلما بالغا عاقلا سالما من اسباب الفسق وخوارم المروءه تفصیل دا دی چې دا عادل راوی چې دی نو دا بس شوی مسلمان بوي مسلمان بوي بالغ بوي عاقل بوي او د فسق د اسبابونو د بد تهذیبه نه بخالی وي دا ټکی امام ابن صلاح چې دی نو خپل دغه کې دا ذکر کړی دی دا مقدمه د ابن صلاح چې دی نو جلد نمبر 1 او صفحه نمبر 104 ها پدې باندې دغه کې دا غزي کړی دی چې عادل راوی الک راوی به عادل وي دا عادل ستوي دغه ذکر کړی دریم شرط چې کوم دی د شرایطو د صحیح نه چې د راویان به چې کوم دی نو دا به د سیدا 15 صفات به پکې نو دریم نمبر صفت راوی کا ضابط ہونا ضبط کا تعلق انسان کے حافظہ یا کسی بھی طرح حفاظت حدیث کے ساتھ ہے دا ضبط تعلق چلی دا انسان دا حافظی یا دا یو بارہ طریقہ بانجوی چی دا حفاظت دا حدیث سره دا دی تعلق دی لکه مثال بطور باندے دی پو یو حدیث واوری اغبیا یاد کی حافظی ٹکتا یہ ولی کی بیا پاکی صدقہ مغن رازی دا دی تعلق دا دی طول سر رازی ہاں حفظ کا طریقہ پر حفظ کے طریقہ پر ہو یا کتابت کے طریقہ پر ہو دا حفظ پر طریقے سره وی یا دا کتابت پر طریقے سره وی زګه چې کله هغه خلک وی کنه
یو سړی به دا لیکلو کې نو هغه بیا نه یو هغه لیکل به موجود وي هغه ګوتې قلم د په جړا شو والا طالبانو هغه مشهور دغه ده که نه پوه شوې ها نو ګورئ یعنی جس طرح اس نے کسی سے سنا اسی طرح اس کو محفوظ کرنے اور آگے روایت کرنے کے وقت بیدار ہو اور کسی قسم کی غفلت کا شکار نہ ہو څنګه چې چانه حدیث واورید نو محفوظ مخکې بیانولو په وخت کې دې بالکل بیدار دی هیڅ قسمه غفلت د غفلت شکار نه دی څه قسمه غفلت پہ نہیں راغلی اگر اس میں کمزوری یا خرابی آ جائے تو وہ ضبط کامل نہیں ہوتا دا بیا چې کوم دی نو ضبط کامل نہیں دا راوی بیا ضابط کامل ضابط یعنی ضبط والا نہیں سو اس کی حدیث صحیح نہیں ہوگی نو بیا چې کله دا سے وہ خرابی پکې راغلی نو بیا به چې کوم دی نو بزرګه د دقه سراوي حدیث به بیا چې کوم دی نو دا به صحیح نه وي بلکې مثال حافظه کې کمزوري راغلی وه او بیا د هغې نه وروستو حسن لذاته یو دوه یا د دوه نه زیات راجمع شنو بیا به ترې صحیح جوړ شي خو هغه کم صحیح وي صحیح لغیره به وي په دې خبره پوه شو مخکې دا ذکر امام زین الدین عراقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بأن يكون ضابطا معدلا اے یقظا ولم يكن مغفلا يحفظ ان حدث يحوي كتابه وان كان منه يروي دا زین الدین عراقی چې کوم دی نو داسې ترتیب سره دا اشعار ویلي دي بأن يكون ضابطا معدلا اے يقظا ولم يكن مغفلا يحفظ ان حدث يحوي كتابه وان كان منه يروي دا په الفیه نومي کتاب کې دا ذکر کړی دی الفیه الحدیث للعراقی جلد نمبر 1 صفحه نمبر 117 په دې کې دا ذکر کړی دی اوس تاسو په ترجمه ځان پوهه کې بأن يكون ضابطا معدلا دا ضابط دی بچ کوم دی ضابط بوي او بیدار بوي او یقظا ولم يكن مغفلا بیدار بوي او دی بچ کوم دی غافل بنوي او دی بچ کوم دی يحفظ ان حدث يحوي یعنی دے بچے کم دے نو سکی حدیث حفظ کرے اسی طرح اپنے حفظ سے بیان کرے اور تحریر کو بھی محفوظ کرے اگر اس سے کوئی روایت کرے دنه چې بیا څوک روایت کوي نو دې احادیث یاد کړي وي یعنی حفظ کړي بیا چې څنګه حفظ کړي هغه بیانې به شانت کې او که د دې څوک مثال په تور باندې روایت کوي نو د چې کوم دی نو هغه تحریر هم چې دی نو محفوظ کړي وي که بیا د دنه څوک روایت کوي نو دی وایي چې داسې داسې ترتیب سره به وي داسې به نه چې بس حدیث واورېد او بس هېر شو لا یا حدیث اورېدلی دی خو لیکلی نه دی نو بس خبره ختمه شوه چې ته پروت دی او اوبو چې کوم دی نو بیا هغه پاڼې خرابې کړې او بس دا داسې ده نو دې په سینه کې محفوظ کړی دی یا قشانې بیانې نو دا هم ثابت دی د چې دی د دې سره بیا په کتاب کې دغه کړی دی نو هغې نه بیا چې دی که څوک ترې نه هغه کوي هغه شان کې ورته لیکي دا چې دی نو د راوي ضابط کېدل د دې هغه چې کوم دی دا درېیم شرط دی د څه دپاره د صحیح دپاره سلورم شرط چې دی شاذ نه ہونا چې دا به شاذ نہیں شاذ یہ ہوتا ہے کہ ثقہ راوی جب اپنے سے بہتر یعنی زیادہ ثقہ راوی کی حدیث کے مخالفت یعنی حدیث کے خلاف
यानी मुतजाद हदीस लेकर आए तो इस सूरत में औसक व अरजह की रिवायत काबिल कबूल होगी। शाज दे तो वे लिखीगी ची सिकरावी कला द जान द गरा या द जान द ज्याद सिकरावी द हदीस खिलाफ चकम दे यानी मुतजाद हदीस रवड़ी नो दग सूरत की चकम दे द औसक व द अरजह रावी रिवायत बकाबिल कबूल हुई او د دا روایت چې کوم دی دا به قابل قبول دی ولی ځکه چې د خپل ځان د اوثق او د ارجح د غوره راوي چې کوم دی نو سې کړي مخالفت کړي په دې کې پوه شئ نو شاذ نه هو نو په داسې هم پکې دی چې دا راوي به د کې به شذوذ هم دی لکه مخکې تاسو په دغه تعریف کې ویلي سالما من شذوذ وعلة قادحة یا به سالم وي د شذوذ نه او د علت قادحه تو پس تب بیا دا حدیث صحیح وي استاد ګوري اور ثقه کی روایت یو ثقه دی یو اوثق دی کې بیات ساتي دا راوی ثقه دی او د دې زیات ثقه راغه مخالفت کړي د په ثقوالي کې شک نشته خو د دې اوثق مخالفت کړي دی په دې حدیث کې نو دا اوثق حدیث په قبول وي دا ارجح د چې کوم دی هغه قابل قبول وي تاسو ګورئ اور ثقه کی روایت شاذ کہلوائےگی د دې ثقه دی روایت ته شاذ ویل کیږي دغه چې د مخالفت د څه کړي دا اوثق سره کړي مثال په تور باندې یو اوثق راوی دی یو دا ثقه دی نو دم دا حدیث بیان کړی دی او دم بیان کړی دی خو دوس د سره مخالفت په دې کې کړی دی په دې روایت کې د اوثق دا روایت په مقبول وي او د دا مقبول نه دي ته بیا شاذ ویل کیږي اوثق کی روایت کو صحیح اور ثقه کی روایت کو اس के मुकाबला में शाज कहा जाएगा دا مطلب وګورئ نه دي چې اسنه چې اوس د پسې دلته کې خو دا چل کړي دي چې د ځاله دا اوثق راوي دغه کړي دي خدا و بیا دی چې ګینه د په هر ځای کې و بس د حدیث ته بشاز وي نه دغه نور ثقه دي خو یاره د قضیه کې دا کار کړی دي چې دا اوثق نه دا اوثق خلاف کړی دي اوثق خلاف حدیث باندې راتل کړی دي نو په دې کې اوس کبل کې دې روایت کې نو هغه بیا هغه دی او دې په خپل ثقه دي خوش چې مخالفت په کې نه بیا خو د حدیث شاذ نه دی خوش وګم ها دیو جنا بیا وایي چې شاذ در حقیقت ایک صحیح روایت پر مشتمل روایت کا نام ہے تاسو ګورئ دا شاذ چې دی دا په حقیقت کې دی یو صحیح په صحیح رواتو باندې په صحیح راویانو باندې مشتمل د یو روایت نوم دی دا شاذ لیکن اوثق کی مخالفت کی وجہ سے شاذ یعنی ضعیف کہلوائےگی اوس ګورئ دې کې به چل دا چې د اوثق مخالفت کړي دي الګ دا راته وې چې دا ځکه خو به یو حدیث کې داسې مسله راغلی ده چې د خپل اوثق مخالفت وکړو چې د اوثق مخالفت وکړو نو د دا چلو شو چې دغه روایت ګوره دا شاذ شو پوه شئ څه شو شاذ شو دغه خبره چې دا صحیح لذاته نه ووت صحیح لذاته نه ووت نو دا راته وایي چې اوس یو سړی لګي د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مخالفت کوي د امام بخاری رحمت الله علیه مخالفت کوي د امام مالک رحمت الله علیه مخالفت کوي د امام دارقطنی مخالفت کوي داسې پسې د صحیح ابن حبان والا مخالفت کوي د صحیح ابن خزیمه والا مخالفت کوي نو څه خیال دی چې هغه خلکو مخالفت کوي نو دغه د دې وخت په نسبت سره هغه اوثق دي که نه دي د ده په نسبت د دې شی دغه به ثقت نه وي مثال په طور نو بیا به د دغه بیا تاترین ځای دی چې دغسې په دغسې په نیکانو خلکو پسې ټټوکې څوک کوي مثال په دې خبره پوه شو
هغه یو سړی هغه داسې سباس راغی په دې قضا عمرې باندې نو یاره وې دا ما د یو تفسیر والا ورکړ نو دا تفسیر دا خو ضعیف دی نو ما ورته مې یاره مې هغه ځان له خبره دغه حماس سره دغه کې چې جرح د ادنا په اعلی باندې څنګه دا خو ځان له بحث دی خو دونه دا ستانم ضعیف دی کنه چې ته د ضعیف وي ستانم ضعیف دی بس سړی دا مې ګوره چې کار دی خیر دی دې ته وګوره چې سی وایي پوه شو هغه دې ته وګوره چې من قال دې ته وګوره دې ته وګوره چې ما قال پوه شو ها اوس ګوري जलाल उद्दीन सयूती रहमहुल्लाह अल्फिया में फरमाते हैं वज़ुश्शुज़ूज़ मा रवल मक़बूल मुखालिफन अर्जहु वल मजऊल दा अल्फिया की अल्फियतुल हदीस लिस्यूती नंबर 1 जिल्द यानी जिल्द नंबर 1 और 22 सफ़हा बदग़ बांदिदा लिखली दी और शाज़ ऐसी रिवायत है जिसमें मकबूल रावी अपने से ज्यादा अरजह की रिवायत की मुखालफत करता है दा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह को लिखा अल्फिया की कि शाज़ दासी रिवायत थी जो पागी की मकबूल रावी दखपल नसियात दराजिह रिवायत चिकम दे दराजिह रावी या द अरजह रावी द रिवायत मुखालफत कड़ी हुई तो दगे ته چې کوم دی نو شاذ ویل کیږي یعنی شاذ داسې روایت دی چې مقبول راوي ولګي یعنی تاسو هلته کې ثقه وي دلته هغه مقبول ټکی ذکر کړي د خپل ارجح دغه چې کوم دی نو راوي د روایت مخالفت وکړي دا سلورم شرط چې شاذ نه ہونا چې دا شاذ نه صحیح علی به صحیح حدیث صحیح وي چې شاذ وي پنځم شرط چې کوم دی معلول نه ہونا معلول چې دا د علت نه دی معلول علت سے ہے اس کا معنی بیماری ہے کہ معنی ایسا دا بیماری یعنی ایسا پوشیدہ سبب جو ظاہری سلامتی کے باوجود حدیث کو داغدار بنا دے دغه طبیعت سوی دغه علت وی ښا یعنی دا سی پوشیدہ سبب چې هغه ظاهری سلامته چې په ظاهر کې دا سالم هم دی د ظاهری سلامته باوجود حدیث چې کوم دی نو دا داغدار کی تاسو وایئ چې مثلا دا څنګه نو د دې پته به اوس چې نو دغه نه ولګي د علامه زرکشی تصریح ده علامه زرکشی په نکت نوې کتاب خپل کې لیکي چې العلة عبارة عن سبب غامض قادح مع أن الظاهر السلامة منه كالعلم بأن الراوي غلط فيه أو لم يسمع من الذي حدث به عنه علت چې کوم دی نو دا عبارت د څه شي ده د داسې پوشیده سبب نه عبارت دی یعنی دا علت د داسې پوشیده سبب نوم دی جو حدیث کی ظاہری مقبولیت کے باوجود اس کو داغدار یعنی ضعیف وغیرہ کر دے چې دا داغداری کی یعنی معنی دا چې ضعیف وغیرہ وګرځي اوس تاسو ګورئ کنه لکه دا خبره مثال په تور رااله په ظاهره کې دی سالم دی لیکن دس یو سبب چې هغه
د ظاهري قبولیت باوجود هم چې دی نو دا حدیث داغداره کی. اوس ته وګوره لکه مثال په طور باندې علم په دې خبره باندې چې دا راوي په دې کې غلط شوی دی یا د چا نه چې دی دا روایت کوي نو دنه اورېدلی نه دی دا یو علت دی نو دا راوي ټیک ټاک سړی دی دا چې کوم حدیث روایت کوي خو په دې کې دنه اوس دا یو خبره ده هغه دا چې مثلا دې روایت کوي خدا علم چې دی نو چاته چې دا روایت راورسېد نو دته دې خبرې علم وشو چې دې صاحب چې دا حدیث بیان کړی دی د فلان کې نه خدا فلان کې نه چې کوم حدیث بیان کړی دی نو دغه حدیث کې د دنه غلطي شوی ده دا راوي یا دا حدیث چې کوم دی دا غن اوریدل نه دي د چا نه چې دی بیانې منسوب کړي ورته دی خو اوریدل ته نه دی اوس ته وګوره دا یو داسې علت نه دی تا په دې کې چې کوم دی نو په دې وجه باندې دا حدیث کیږي چې علت ور پکې راغی اوس دا هغه تاسو ته ښیي جس طرح کے راوی کا ایسا علم جس پہ وہ غلطی کر دے جس سے حدیث بیان کرے اس سے سما نہ ہو چاہنے چھ دے حدیث بیانی نو پاغنے یعنی سما نہ دکھڑی سما دا سما ٹکی بیا زیاد فصیح ہے خواہ دے خبر پوشی خواہ داغنے اوریدل نہ دکھڑی دتا دا دی خبر علم شو خواہ نو دا چې کوم دی نو دې ته علت ویل کېږي یعنی تاسو په ذهن کې دا خبره کېږدئ چې علت داسې پوشیده سبب چې هغه د ظاهري سلامتیا سره سره چې کوم دی نو د ظاهري سلامتیا باوجود چې دی نو حدیث کی داغدار کی معنی دا چې ضعیف وغیرہ دی نو دا په صحت کې مخل وی چې دا راشي او که بني یعنی چې کله دا شذوذ پکې راغی یا معلول شي نو علت قادحه راغی نو آیا دی باندې دا حدیث د صحت نه چې کوم دی نو دا خارجيږي او کنه په دې کې اختلاف لیکن راجح یہی ہے کہ پانچوں شرائط پائی جائے تو حدیث صحیح ہوگی اس دغه کې بیا راجی خبره ده دغه قول دی خو مرجوح یا بیا علاوه سره چې کوم دی چې کوم غو کې راغلی نو پاغه اسم باندې بیا مسما کیږي اوس تاسو وایئ چې د دې حدیث صحیح مثال وایي نو حدیث صحیح کی مثال امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں روایت کرتے ہیں کہ حدثنا الحمیدی عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري قال اخبرني محمد بن ابراهيم التيمي انه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات دا حدیث صحیح بخاری رمبنی حدیث مبارک دی دا نو چونکہ دا خو دی دا صحیح بخاری کو دی صحیح کنا الجامع الصحیح کنا المسند دا دغه نمونه کې د صحیح راغلی دی د دې وجه نه چې دا حدیث مبارک د دې امام بخاری رحمت الله علیه چې موږ ته حدیث حمیدی سے بیان کړی دی دا حمیدی څوک دی عبد الله بن زبیر سے دا موږ ته حدیث سفیان سے بیان کړی دی سفیان ثوری سے دا چې موږ ته حدیث یحیی بن سعید انصاری بیان کړی دی دا ما ته خبر چې کوم دی محمد بن ابراهیم تیمی را کړی دی دا چې ما د علقمه بن وقاص الليثي اوریدل دي د مبارک فرمایي چې ما د حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه اوریدل چې دا په منبر شریف باندې بیانو قال سمعت رسول دی مبارک فرمایي ما د رسول الله علیه السلام نو یقول انما الاعمال
بالنیات. چې محبوب علیہ السلام فرمایي چې انما الاعمال بالنیات. دا خو ځان له بیا هغه ترجمو کې تاسو وایي شوافی اهل ظواهر وغیره هغوی وایي چې انما موږ وایو انما ثواب الاعمال بالنیات احناف وایي، او هغوی وایي چې انما صحة الاعمال بالنیات. هغه ځان له بیا هغه دی خپل، خو دې ځای کې انما الاعمال بالنیات. اوس دا حدیث مبارک کې دلته کې پکې حدثنا هم راغلی دي. هم د استاد صاحب خبره کوله وی تاسو چې کوم دی نو په دې نه خفه کېږئ چې تاسو ته یو شاګرد ناست دی او کس ګڼ ورته ناست دی. دې به زموږ ته به ډېره غټه تسلي به راکوله، ځکه چې دا بخاري شریف وګورئ، دا مسلم شریف وګورئ، دا د حدیثو دا کتابونه وګورئ. اوس راشئ په دې حدیث کې تاسو زویم امام بخاری رحمت الله علیه مبارک فرمایي چې حدثنا الحمیدی، مونږ ته حدیث بیان کړی دی. نو دې پته ولګي چې د سره نور ملګري وو، ٹھیک شو. د حمیدی صاحب چې دی نور شاګردان په دې مخه وو. بیا دې مبارک فرمایي چې حدثنا سفیان، مونږ ته سفیان ثوری صاحب بیان کړی، دلته ملګري نور وو. بیا وی حدثنا یحیی بن سعید الانصاری، دلته ملګري شته. خدای سوی قال اخبرني محمد بن ابراهيم التيمي، اخبرني ویل وی کله محدثین حدثني وی، کله محدثین اخبرني وی. پوه شئ نو چې اخبرنا حدثنا دا وی نو د سمو ملګري، او چې کله اخبرني یا حدثني وی نو بیا سمو ملګري نه. نو چې یار دغه خلکو ته یو شاګرد دی په حدیث کې دی، بیا تاسو ولې خفه کېږئ چې تاسو ته ګڼ شاګردان دي؟ د دې وجې نه که شاګرد دی یو مو او چې ستا مقصد او ستا چې کوم دی نو دغه د الله رضا وي بس ټیک دی. او که نه په سوونه شاګردان دي او چې مقصد دی د الله رضا نه وي، چې خلک راته ډېر لوی شی ووایي، ډېر لوی که نه او ډېر لوی محدث راته ووایي، ډېر لوی چې کوم دی شیخ الحدیث راته ووایي، ډېر غټ ملا راته ووایي، نو هغه بیا څه دی؟ هغه بیا په زرګونو شاګردانو مسې لاړل، ځان دې وخت خراب کړو. ځه نه د دې وجې نه مقصد به د الله رب العزت رضایي. هغه یو بزرګو هغه وایي تقریر وکړو، تقریر چې دی نو ډېر زیات اوږد تقریر وکړو او ډېرې غټې مجموعې ته تقریر وکړو. هغه خلک چې دی چې څنګه تقریر خلاص شو نو دی صاحب را روان دی روزي اوسو جماعت کې تقریر وکړو، بس بار ته روزي یو سړی په جړا راغی فیضارځای کې په جړا باندې راغی. ولې جاړې؟ وایي جي بس جاړم په دې چې ستاسو دا دومره قیمتي خبرې رانه دغه شو فوت شو، دا مې وانه اورېدې. ښه دته پته ولګېد چې اوهو دې سړي په سینه کې خو ډېر لوی تړک دی. صحیح ده مه خفه کېږه، په حق ځای ورته دغه شو او هغه څومره وخت چې هغې سره اغوستی و په هغه ګڼې ته یې تقریر کړی و هغه تقریر ټول من و عن دته وکړو. چا ورته ویل صاحب وایي تا خو یې ځان دې ستړی کړه دا خو تا نو ورته یې ویل چې مې کړم د خدای د رضا دپاره مې کړی و، دلته مې د هغې رب د رضا دپاره و. دې کې چې نو دا شی بیا سړي ته مخې ته نه ودرېږي. ښه په دې خبره پوه شوې که نه؟ دې وجې نه چې دی ما تاسو ته یو خبره دې ځای کې کوله، نو دا حدیث هم په خبر واحد کې راځي. ښه خو د یو حدیث خبر واحد کېدل یا د یو حدیث غریب کېدل، د یو حدیث فرد مطلق یا فرد نسبی کېدل، دا د دې خبرې دلیل نه دی چې دا به صحیح دی. دغه دې وګوره لکه امام ابو عیسی ترمذي رحمت الله دا ټول کله کله راجمع کړي دا حدیث صحیح غریب او صحیح او حسن وغیرہ وغیرہ دغه ونه ولګي کنه. ها دی وجنا وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، انما الاعمال بالنیات. ها یعنی دا اعمال دا ثواب دار و مدار تاسو با احناف چې کوم دی نو دغه شی ترجمه کوي. ها په نیتونو او یره دا خبره ټیک د ګورې تاسو د خیال کړی کنه. اوس یو سړی
هغه یو کس راغی، یو مباح کار دی، یو راغی داسې لار کې چې دی نو موږی ټکوه بل پې راغی وی باسه دا چې چا ټک وهلی و دی رسول الله علیه السلام مبارک ته شکایت وکړي یا رسول الله ما موږی ټک وهه او ده وباسه، تا ولې ټک وهه او ده ولې وباسه؟ نو هغه چې چا ټک وهلی و هغه وایي چې ما خو دې دپاره ټک وهه چې دې ته به مسافر به په دې لار باندې تېرېږي نو دې ته به خپل سورلی تړي که ضرورت پېښېږي. هلکه تا ولې وباسه؟ ما دې دپاره وباسه صاحب چې څوک ټکر ونه خوري ضرر ورسي. ښه ویزې دواړو له به خدای پاک اجر ورکړي. نو انما ثواب الاعمال بالنیات راغی که رانه کني کار یو و. اوس په کار دا دی چې یو ځای کې چې دی نو دا وه چې یو ځای کې ایستلو بل ځای کې ټک وهلو که نه نو کار دغه یو کار دی او هغه یو ټک وهل کړي او بل ایستل کړي او دواړو ته به ثواب میلاو شي. دا په څه؟ دا په نیت باندې. او کله کله د دې فعل نه ګورې دا نیت چې دی نو د دې زیات اجر وي. په دې خبره پوه شوې؟ ځکه چې دا دغه خو کله کله یو سړی فعل وکړي او هغه قبول شي یا قبول نه شي، خو چې کله نیت کړي نو هغه خو بیا چې دی نو په نیتونو باندې الله پاک یو عالم دی که نه. یو سړی به ډېر غریب وي هغه ته به د ډېرو لویو لویو ډېرو د غلو دغه ثواب میلاو شي. دې به چې دا د یو ورځ به چې دا دغه کړي چې خدای پاک زه مالدار شي پټې پټې ډېرې مې د غلو د خلکو باندې تقسیمولې نو وې نه خدای پاک بله اجر ورکړی دی. اوس او یو ورې دغسې خبرې وي خیر دی ځای مه خوی نیت وکړې نو دغه داسې خبره نشته لکه مونځ مه کوه خو نیت وکړه بیا کېږي. یو سړی وایي نیت مې وکړو د زړه د اخلاص او څلور رکعته فرض نیت خو یو که زه په خولې وویل په زړه کې خو اوس روان شوې زمړه نیت مې کړی اوس استادان خو چې دا ترې زیات ثواب لري بل دغه ټیک دی. څه مو خیال دی ذمه به فارغه شي ثواب به میلاو شي؟ نه د نیت یې کړی دی او تا شروع وکړله نو مثال دا خو لا تبطلو اعمالکم بیا راغلی دی خپل اعمال مه باطلوئ. نو بیا دې دغه مونځ نه کېږي. دا خو چې یو سړی دی یو چاته وګوري او یاره هغه یو نیک کار کوي دی وایي چې دغه شان زما هم خدای توفیق راکړی ما هم نشي کړی نیت یې په زړه کې دغه راغلی که نه نو دا الله تعالی زړونو باندې عالم دی. بهرحال بیا چې کوم دی اس حدیث کی سند کے تمام روات میں درج والا تمام شرائط موجود ہے اس لیے یہ حدیث صحیح ہے. دا ټول شرایط چې کوم دي پنځه واړه پکې موجود دي ځکه د دې حدیث دا ټول راویان چې کوم دي نو دا څه دي عادلان هم دي دا چې کوم دی نو کامل الضبط هم دي پوه شوې او بل چې کوم دی نو دغه نه دي دا متصل السند هم دی که سند کې انقطاع نشته او بله دا چې شاذ هم نه دي د ثقه راوي د اوثق نه پکې مخالفت هم نشته مثلا او دا معلول هم نه دي یعنی معنی دا داسې یو سبب مثال په طور پوشیده سبب چې هغه د حدیث صحت نه وباسي داسې هم پکې نشته معلول چې تاسو ویل پوه شوې. اصل کې دا حدیث مبارک خو دلته په مثال کې د دغې چې دا شرایط په دې کې موجود دي او دا د امام بخاري رحمت الله علیه تقریبا اکثر له حکم د کل وي ټول بخاري شریف کې دغسې معامله ده اکثر له حکم د کلي که نه بعض علما لکه تعلیقاتو کې یا په څه کې هغه کوي اختلاف یې پکې کړی دی بعضې حدیث یې راغستلي چې هغې باندې جرح کړی ده لیکن اکثر له حکم د څه د کلي. بهرحال بیا حدیث صحیح کا حکم او د صحیح حدیث حکم چې دی نو دا څه دی حدیث صحیح قابل قبول ہے بلکہ محدثین و فقہا اور اصولیین اس بات پر متفق ہیں
कि हदीस सही हुज्जत है, हदीस सही काबिल कबूल दे, बल्कि द मुहद्दिसीन द फुक़हा द उसूलीन पर दी खबर बांधे इत्तिफाक दे दा हदीस सही दा हुज्जत दे, हुज्जत। और इस पर अमल वाजिब है। अगर मुतवातिर हो तो इसकी हैसियत क़तई, कचरत दा हदीस मुतवातिर हो जो बिया दी हैसियत दा हुक्म क़तई दे, दके नसी क़तई जिसम दा लरी आगशन। और चंद और खबर वाहिद हो तो ज़न्नी यानी ज़न्नी उस दल्त चिकम दे दा कचरत खबर वाहिद हो नबिया दा ज़न्नी दे, यानी ज़न्नी क़तई से कम दर्जा की होती है। दा ज़न्नी चले दा क़तई न कम दर्जा की। ज़न्नी का मतलब, ज़न्नी का ये मतलब हरगिज़ नहीं कि इसकी कबूलियत में कोई शक हो, चलदी पदे कबूलियत के लिए शक भी ज़न्नी दा मतलब दा से नहीं। या अल्फाज मिसाल बतौर मान दे, उस पदी सूरत की यानी मतलब दा दे दी खबर वाहिद दा ज़न्नी दे द ज़न्नी दा मकसद हरगिज़ न दे दा दे यानी कबूल दे दी पर कबूलियत की बगीनी से शक शुबा या यानी सिर्फ अल्फाज कदरी दी उस यानी इस्तिलाह और इख्तियार के तौर पर यानी दा सिर्फ चिकम दे अल्फाज दी बस द इस्तिलाह और द इख्तियार पर जोड़ बांधे सिर्फ इस्तेमाल करी दी, इस्तेमाल के रूस थी दा से ना दस बने, बल्कि द ज़न्नी दा मकबूल दे तो कबूलियत के सो शक और शुबा और तरद्दुद नशता हो यारा आगा क़तई न दी संगची खबर मुतवातिर। असल की खबर मुतवातिर दा खबर वाहिद के मशहूर उमराजी के ना खबर वाहिद की चले अजीज उमराजी और खबर वाहिद की गरीब उमराजी और टूल पदी की दखलिखा दादी अक़साम की। हदीस सही के मरातिब उसे द सही हदीस मरातिब बुजुर्गान बाज़ मुहद्दिसीन किराम के नज़दीक सही हदीस के दरजात व मरातिब दरजे है और ददीन चिकम दिन बुजुर्गान दगा हम देखा दे मुक़द्दिमत इब्न सलाह की दा खबर जिक्र करे दा आगम दी खबर कायल ने चिदा मरातिब पकिश्ता और बाज़ नूर मुहद्दिसीन खबर वरुस्तराशी बाज़ मुहद्दिसीन किराम के नज़दीक सही हदीस के दरजात व मरातिब दरजेल है। नंबर 1 पहला मर्तबा वो हदीस जिसको इमाम बुखारी व इमाम मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया हो, बने मर्तबे द सईदान इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम रहिमहुल्लाह द्वारो जिक्र करी हुई और आ खबर है नुखबतुल फिक्र किम चले न दगा मज़कूर तासुए। दोयम मर्तबा वो हदीस जिसको इमाम बुखारी ने रिवायत किया हो, कि सिर्फ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह रिवायत करी दगा हदीस आसिद द इब्न सलाह से वो दासिद नूर मुहद्दिसीन उलमाए किराम को निज़मान ने दा सही बुखारी की चिकम हदीस जिक्र दी नवई चोलम बने मर्तबा द द्वाणो द चिकला मुत्तफक़ुन अलैह हदीस इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम द्वाणो जिक्र करी। ब्या दोयम नंबर के और पसी मर्तबा दा ची सिर्फ इमाम बुखारी से बेवाज जिक्र करी और ब्या और पसी द्रेम नंबर ची इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह जिक्र करी हो यार जी उसका दास इमाम वाला राशि का ना कुछ तो सोपदी सही बुखारी पसीशी है, सही बुखारी पसीशी लकना मुनकिरीन हदीस चिकम दी उस आगा तो जमुल उस बागब से खबर ही नहीं पुकार जब चाहो तो वो रसीद ले मुक्त मसला दा दिन मसला ना जो रसीद ले ना आगा शकुम सही बुखारी पसीशी हो वगा बागब अंतन की दुनो बाग सो तन तक मुहद्दिसीन सो लेकिन हया पकाई नहीं बाज खबर कोई शुगर तो बाज मुहद्दिसीन दगा राय ना वालो शख्सियात हम
ابن صلاح هم ته کې سړی او علامه ابن حجر اسقلاني هم ته سړي داسې کې روانه. اوس ګورئ نو دویم نمبر چې کوم دی دویم مرتبہ وہ حدیث جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہوئے. تیسرا مرتبہ وہ حدیث جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہو. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ روایت کی. سلورم مرتبہ چوتھا مرتبہ وہ حدیث جو بخاری و مسلم کی شرط پر ہو لیکن انہوں نے روایت نہ کی ہو. یعنی معنی دا ہے چې امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ دوانو کو شرط باندې برابر وي لیکن ذکر کړي نه. او بلا مرتبہ چې کوم دی پنځمه مرتبہ وہ حدیث جو امام بخاری کی شرط پر ہو چې هغه امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر شرط باندې وي او ذکر کړي نه. سلورم مرتبہ هغه حدیث چې امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ پر شرط باندې وي او ذکر کړي نه. وہ مرتبہ ساتواں مرتبہ وہ حدیث جو بخاری یا مسلم نے روایت نہ کیا ہو نہ ہی ان کی شرائط پر ہو لیکن ہو صحیح. لیکن ندی پر شرائط باندې خو نو لیکن حدیث صحیح دی. دا غموم نمبر خوا دا دغه چې کوم دی نو مقدمه د ابن صلاح دا خبره ذکر کړې ده. اوس باندې زبان دی ولیکې نوٹ دا خبره چې دی نو الکه بعض محدثین کرام کې نزدیک اوس دلته پسې نوٹ تراشي لکه چې دا بعض یو نو د بعضو په نسبت باندې با دا مراتب پکې ویو که بنې ښه دغه خبرې ته اوس دا نوٹ موږ کېښو. نوٹ یہ درجات محدثین کرام نے تحریر کیے ہیں. دا درجات چې کوم دي دا وو تاسو به وو درجاتو پوه شئ آسان دي ښه دوانو ذکر کړي صحیح ہے نو کې امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آواز ذکر کړي امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ آواز ذکر کړي او داغي امام بخاری په شرط برابرۍ یا د دوانو په شرط برابرۍ یا د امام بخاری یا د امام مسلم په شرط برابرۍ خو ذکر کړي نه. او بل دا چې کوم دی نو الګ داسې چې د دوانو په شرط باندې برابر نه روایت کړي او نه د دې په شرط برابرۍ لیکن بیا هم حدیث صحیح وي د دې نه ګور یو شی پاتې نشي بارها ټول صحیح دغه پکې راغلی. نو دلتا نوٹ دی کہ یہ درجات محدثین کرام نے تحریر کیے ہیں جیسا کہ امام ابن صلاح نے مقدمہ میں لکھا ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ مراتب درست نہیں. صحیح خبر دادا کہ دا مراتب صحیح نہیں ولی کیونکہ حدیث کے مراتب و درجات کتب کے اعتبار سے نہیں بلکہ روات کے اعتبار سے ہوں گے. دیوان صاحب یعنی دغه چې کوم دی د حدیث و مراتب و درجات په د کتابونو په اعتبار سره نه. اوس به یو کتابي آی کې به حدیث د سراغلی چا به صحیح دی نو ته وایې چې د مراتب او درجات د حدیث په اعتبار سره د حدیث مراتب او درجات د کتب په اعتبار سره نه بلکې دا به د رواتو په اعتبار سره وي د راویانو په اعتبار سره. راوی اوسړو دا حدیث مبارک نه امام بخاری ذکر کړی دی نه امام مسلم ذکر کړی دی نه په سیاستو کې شته خو یار راوی چې کوم دی نو دغه 15 شرطونه پکې موجود دي دسې راویان دي سند کې ادي یو معمولی مونته کې چې دی نو دغه کتاب ذکر کړي خو چې صحیح دی بس حدیث صحیح دی خدا سے راشي. اوس دراویانو اعتبار بھی پدی مراتب و درجاتو کی د حدیث کی د کتابونو اعتبار بدی. بعض ائمہ نے ابن صلاح کی تقلید کی ہے بعض ائمہ نے گیدلی دی د ابن صلاح سے تقلید کړي دي لیکن کئی ائمہ نے ابن صلاح کے ان مراتب کا رد کیا ہے. ډیرو بعض علماء چې کوم دینو هغه د دې ردم کړي دي جس طرح کہ علامہ ابن حمام یا علامہ ابن حمام حنفی رحمہ اللہ اور ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ وغیرہ
هما لکه دوی شو علامه ابن حمام شو یا حمام یا حمام پوه شو کنه په فتحه زمون دوانه شو او ابن حجر اسقلانی وغیرہ ذکر دیتا بکتلی شی کہ کیا ہر راوی کے متعلق شرائط میں صرف بخاری و مسلم ہی فائق ہے یعنی آیا دا ہر یو راوی متعلق چکم دینو و شرائطو کی صرف دا امام بخاری اور دا امام مسلم رحمت اللہ علیہ چکم دینو غا شرائط فائق لی دا سکتا تھا یا کوئی اور بھی ہے صرف اگر فائق دیو کنا نورم سوکشتا بدی خبر پوشو یعنی دا ذہن کے وسعت ہے آیا دا راویانو یعنی دا راوی متعلق دا شرائطو کی صرف دا امام بخاری یعنی صرف دا بخاری و دا مسلم دا شرائط چکم دینو دا فائق دیو کنا نورم شتا جس طرح کے علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے نسائی شریف کی یا نسائی کی روایت کو بخاری سے اعلیٰ قرار دیا ہے گورے لکا علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ دا امام نسائی روایت چکم دے دا بخاری شریف دا امام بخاری رحمۃ اللہ دا روایت نے امداد چکم دے دو اعلیٰ چی دے نو قرار کرنے دے علیہ گرنے دے جدا داغینم اعلیٰ دے تاسو گورے اسی طرح صحیح بخاری یا مسلم کی کئی ایسی روایات ہیں جن سے دیگر ائمہ کی روایات زیادہ تقویت رکھتی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام مسلم رحمۃ اللہ روایت دا سی پکشتا ہے چیدہ نور ائمہ و روایات چیدی دین زیادہ تقویت لری دا امام بخاری دا امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ تاسو کو ہے لکہ دا بسنگ گئی لکہ مثال جس طرح کہ امام بخاری نے خود فرمایا ہے تو گورا کہ امام بخاری خود پخپل ہوئی داغا دا پور خبر تاسو تکی کہ یہ سند مالک عن نافع عن ابن عمر اصح الاسانید ہے اگر نکلی دی چی دا مالک عن نافع عن ابن عمر اصح الاسانید دا چی دی نو اصح الاسانید دی دا سند اس دا دی مطلب سے دی نو مطلب دا دی کہ امام مالک نے دا امام مالک رحمت اللہ علیہ دسی اسانید دا بخاری شریف دا ڈیرو اسانید دا چکم دے نو بہتر و صح دے دیکھا تاسو کا خیال کری امام مالک رحمت اللہ علیہ اکثر روایت دقا بس مالک النافع عن ابن عمر امام مالک رحمت اللہ نافع سے دا عبداللہ ابن عمر سے دا سند دو دیر قوی دی امام بخاری سے پخبر دا صح و اسانید دی خبر کوئی گئی خواه دا غیر زیاد بہتر دی دیر اسانید دا سی دی کہ دا غیر دا بہتر دی اس لیے ایسے مراتب کی تقلید درست نہیں ندی وجہ دا سی مراتب و تقلید صحیح نہیں ہر روایت کا روات کے اعتبار سے مقام و مرتبہ ہوگا دا ہر روایت بدراویانو پہ اعتبار سرا مقام و مرتبہ بھی راویانو تو بے گوری لیکن مثال بطور یو حدیث راغل دے دا غیر راویان بیل دی دا دے بل حدیث مبارک راویان تا دی وہ دے راویانو تبو گوری چھ دا پکی کم دیر اصحن آغی اغا روایت پر دیر نخی دیر صحیح دی آغا بچے کم دیرو مقام و مرتبہ دا غیب اچھتے اس کو ملحوظ حاضر رکھتے ہوئے احادیث کے مراتب قائم کیے جائیں گے دا خبر لحاظ بددی خبر ساتھی ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے احادیث کے مراتب قائم کیے جائیں گے ددی لحاظ بپکی کے چیلک ددی دا راویان دیتا امورا ددی بل حدیث خدا صحیح دی خدا صح الاسانید دی ددی دا سند اسانیدو کیا صح دلو تابعا دا غین فوق شو
हाँ, न कि कुतुब को मजमूई तौर पर देखा जाएगा, देता ना ची मजमूई तौर पर बस किताबों तो बकतीश जदा बुखारी शरीफ के दे जो दा ढेरा साह दे दा से ना सनद तब बड़ी खबर पूछ। हाँ, उस गोरे सही के मुतालिक चंद नुकात दने सही हदीस मुतालिक चिकम ने तो से उसो नुकते और दगा खबर चिकम दा नोट चले गए दले दे नो दा यो किताब जाज़िबुन नज़र फी मुस्तलहिल हदीस वल असर दगदा टोल दगरा लगे। हाँ, हवाले मुरकड़ी। हाँ, उस गोरी सही के मुतालिक चंद नुकात। सहीहैन से मुराद सही बुखारी व सही मुस्लिम है। नदी मुतालिक से उसो नुकते का ना सही सर अलका तासल्लम ने क्यों का सहीहैन न मुराद च देनो च कल दा सहीहैन जिक्र शुरू देना मुराद सही बुखारी और सही मुस्लिम। नंबर 2 च कब्दे मुत्तफकुन अलैह से मुराद मैदान हदीस में वो हदीस है जिस पर इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने इत्तिफाक किया हो। यो हदीस थी बुखारी और मुस्लिम दोनों के रागली नागसरी मुत्तफकुन अलैह। हाँ, दग हदीस सहीहैन की तमाम हदीस सनदन सही है जिसकी सनद मुत्तसिल है दाटूल दगा चिकम दिन सही दी। हाँ, तालीकात में इख्तिलाफ है तासोरी दो सहीहैन टूल हदीस सनदन सही दी कि सनद कम सनद मुत्तसिल दे मुश्किल। तालीकात के इख्तिलाफ द उलमा उश्ता अगी वही लगा सिंह तालीकात द इमाम बुखारी दी दा से इमाम मुस्लिम ने वही ची अगर वो सिर मारूफ से मरवी हो तो काबिल कबूल और अगर सिर तबरीज मजहूल के साथ हो तो उनमें इख्तिलाफ है। कल जिदा द तबरीज पर दगमानी पर सिगा बांधी राशि द मजहूल पर सिगा राशि न बिया बदी के न उलमा इख्तिलाफ ने मुहद्दिसीनों बाज ने ज़ईफ करार दिया है, बाज अहबाब ने एतराज़ात उठाए हैं। जिस तरह इमाम दारिक़ुत्नी वगैरह अइम्मा ने इसके जवाबात भी दिए हैं। अतः बांध गए एतराज़ात चतशवी दियो बिया दागा उलमा आगे जवाबों ने मुख्य लिखा इमाम दारिक़ुत्नी से। लेकिन अक्सरियत इसी तरफ है कि सही बुखारी में अहादीस सनदन सही है। इसकी मजीद तफसील में आप ये कह सकते हैं, लेकिन दाए खबर अक्सरियत दे तरफ तत्ली दिशते इमाम सही बुखारी की अहादीस सनदन सही ना सही नदी मजीद तफसील की तासुदा वेलिशे कि इमाम बुखारी का जो मकसद है या मकसूद किताब था यानी मकसूदी किताब चिकम नदी किताब चिकम मगा मकसूद थे उनके बकौल लकदागी गुरे पो दागा मुबारक बकौल बांधे वो अगवल च द यौ लाक द सही अहादीसुना यानी दागा बकौल बांधे उनके बकौल 1 लाख सही अहादीस में से ज्यादा असह को इस किताब में जमा किया है। हदीस को तो याद कर तो यौ लाख चिकम दे सही अहादीसु दागे के चिकम असह नुआमा बदी किताब की जमा करी। इससे मुराद वो हदीस है जो तराजिम अबवाब में शामिल नहीं है। ज्यादातर इख्तिलाफ तराजिम अबवाब में मौजूद रिवायात पर है तासोरे, जबकि जमहूर असली किताब में मौजूद अहादीस की सनदन सेहत की तरफ ही गए। जमहूर उलमा मुहद्दिसीन द असली किताब की जिकम मौजूदा अहादीस थी तदीद सनद सेहत तरफ तो चिकम दे दो अगी ज़हाब खड़े दे अगी तरफ तब्दीली पोश उस गोरा। नंबर 5 यादी ची क्या अहादीस सही सिर्फ बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है या बाकी कुतुब हदीस को भी बतौर दलील पेश किया जा सकता है। नन सवा चिकम दे दा मुसलडे रबी चली अलग बुखारी शरीफ की रात वो खाए वो बुखारी किश्ता
मुस्लिम शरीफ किश्ता तो तार किताब ज़हन किया दूसरा देखा क्या अहादीस सहीहा सिर्फ बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है या बाकी कुतुब हदीस को भी बतौर दलील पेश किया जा सकता है। तो बुजुर्गारों कपनूर किताबुन चीज़े बतौर दलील पेश कौली शी दा खबरी कहने चीज़े कि सही हदीसो इन्हिसार पर दो किताबों के दा हौस राशि याद रखे हर वो मुअतबर किताब जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी मकबूल हदीस मौजूद है उनकी कबूलियत पर मुहद्दिसीन किराम का इजमा है। हर मुअतबर किताब छुपाई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरवी मकबूल हदीस मौजूद भी निदागे पर कबूलियत बांधे न मुहद्दिसीन ब्या इजमा। दो या 6 किताबों को खास करना और बाकी जखीरा को तर्क कर देना जायज नहीं। दो किताबों ना या शपक किताबों ना मिसाल के तौर तासो सियाह सित्ता या दा सही है लेकिन बाद खलक दा सही है तो खास कर लेकिन वो है सही बुखारी मुस्लिम क्यों है बाद हुई चीज़ पर सियाह सित्ता क्यों है नो दार चलते द दीन व यगनूर ज़खीरा द हदीस चीज़ें आगा पातिश बाकी ज़खीरा तो द हदीस चीज़ें तरकवल नाजायज़ नहीं बल्कि मैं तो ये यूँ कहूँगा कि हदीस के लिए सिर्फ बुखारी व मुस्लिम का हवाला तलब करना नरी जहालत और लाइल्मी है। ज़बदाउए मां चिदो हदीस तपारा सिर्फ बुखारी और द मुस्लिम हवाला तलब कवल दा चिकम देनो बिल्कुल कार जहालत और लाइल्मी ना बल्कि बाकी ज़खीरा हदीस का इनकार करने के मुतरादिफ द बाकी ज़खीरे द अहादीस द इनकार मुतरादिफ थी माना दा जिदे के चिदरी नूर हदीस द इनकार कई जो सोक सिर्फ कोई इमाम बुखारी व मुस्लिम दगी क्यों खाया सही बुखारी के सिर्फ नदीर मालूमी शदीद नूर हदीस न बनी पोश इनकार हदीस दादा आगे मुतराद की खबर और ऐसा करना मुनकिरीन हदीस के लिए राह को शादा करना है और दा से कवल द मुनकिरीन हदीस तपारा ला चदेर को लाउली। इमाम बुखारी ने खुद फरमाया है कि मैंने इस किताब का 6 लाख हदीस में से इंतखाब किया है माददी किताब दी हदीस द शपगुलक व हदीस द इंतखाब करें शपगुलक। और इमाम मुस्लिम ने फरमाया कि मैंने इस किताब का 3 लाख हदीस में से इंतखाब किया है रसूल द 3 लाख व हदीस मादा इंतखाब करे इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैहि चिदाकम अहादीस रा नकल करी दा शपगुलक अहादीस तागे ने भी इंतखाब करे और सही हदीस का उस्तासो हुए। तो सवाल ये है कि इन 6,500 के करीब अहादीस को छोड़कर बुखारी व मुस्लिम के पास 9 लाख अहादीस का जो जखीरा था वो कहाँ गया। दाशपगनिम जरा वगैरह हदीस जकवई नीज किया यही मुकम्मल इस्लाम है आयदा मुकम्मल इस्लाम है बुखारी व मुस्लिम शरीफ की कम दे जो सही बुखारी व मुस्लिम में बयान कर दिया गया है मुहद्दिसीन मुबारकान दे चिकम दे दा सोच सोकलरी कि दा दिन सिर्फ अहादीस सही सिर्फ पैमा सही बुखारी व सही मुस्लिम की दी न दा सोच वाला खल्क दे यानी दागी पनिस बांधे बिदातियान दी यगी थे बिदातियान हुई दी शिदा बिदातियान दी खुश या सुननी दार कुतनी या माजिम सलासा मौजम सगीर व कबीर वगैरह के नाम है या और खा मुसन्नफात इब्न अबी शैबा व अब्दुल रज़्ज़ाक़ हो मुसन्नफत सब हदीस का साबित हो जाने की सूरत में काबिल कबूल होगी कि कल दा हदीस साबित ही सही साबित शो दा काबिल कबूल नहीं दगे तबद शिकत इनका इनकार या गफलत ज़हीर हदीस को
इंतहाई महदूद करने की साजिश मुतसव्विर होगी। द दीन इनकार या गफलत द ज़हिरी द हदीसना इंतहाई चिकम दे द महदूद कौलो अगा साजिश बदा गणली ची सोक दगा से निश्ता यो खुदा का इनकार यो दार जेलका बस सिर्फ सही हदीस मनमा द सही हदीस ना या चिकम दे नो मुतवातिर हदीस मनमा द दीन अलावा नूर यो दगा इनकार या द मुतवातिर दखल चिकम दे नो ज़खीरे न बके ये खबर पूछ हाँ या बकी चा इनकार बकी दगई च खैर दे سیتا دا سرمنم خدا نور نمانم بیا پاکی لگ دا سیلے با ہوتا کہ نرمی راولی زان کے کنا چه دا سیتا خدا نور دام انکار دا حدیثو ندی خو پا دا ترتیب سر دی پا دی خبر پوشو نو دین معلوم شلا چه کسوک دا یو حدیث نا انکارو کی او کسوک دا طول نو کی نو دا تم منکری حدیثو یا واغتا منکری حدیث ورطا دی کی بیا پاکی لانجی مانجی نشتا پوشو خواه اس تاسو گورے اس مقام پر امام بخاری و مسلم کا ایک ایک قول ہی کافی وافی ہوگا کافی شافی بھئی دیو یو قول مگرہ نکل کو دے امام بخاری رحمت اللہ علیہ یو قول دے امام مسلم رحمت اللہ علیہ انشاءاللہ العزیز ملاحظہ فرمائیے امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں الجامع میں صرف وہ احادیث درج کی ہے جو صحیح ہے اور طوالت کہ خوف سے باقی صحیح ترک کر دی ہے بدی جا الجامع صحیح کنا المسند وہ شکل امام بخاری رحمت اللہ علیہ الجامع صحیح بیا صحیح متویل دی او مسند متویل دی کنا غیر کرا المختصر من اقوال و افعال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں اس گوئی نو دلتا کی دیو چما پدی کتاب کی صحیح بخاری کی آغا حدیث درج کړي دي چې کوم صحیح دي او د طوالت توجه نه من باقی نور می تر کړي د طوالت توجه نه د تر کړي ګندا هونه چې هغه صحیح دي دې خبر پوښ نو دیو ما پکې صحیح غرا نقل کړي دي او نور می د طوالت توجه نه صحیح حدیث می تر کړي دي دا قول چې دی نو تاسو به چې دا چالي کړي دي تاریخ بغداد لے ابی بکر البغدادی تاریخ بغداد کی ابی بکر البغدادی سے وہ دویم جلد کی صفحہ نمبر 322 ہے الکامل لابن عدی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 226 تہذیب الکمال دا چکم دینو سلی رشتما او گوئے کہ دا تہذیب الکمال چکم دینو 200 او 200 اختم نمبر صفحہ دا سیر اعلام النبلاء کی پا جلد نمبر 1 پا صفحہ نمبر 500 گوئے کہ 22 کی تہذیب التہذیب دا پا نہم جلد کی او صفحہ نمبر 49 مقدمہ ابن صلاح کی 3 نمبر صفحہ دا امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا قول نقل کرے دا سی علامہ جزائری دے مبارکم لکھی علامہ جزائری کہ امام مسلم کے سامنے جب آپ رحمہ اللہ پر احادیث صحیحہ کتاب میں جمع کرنے کی معاملہ میں اعتراض کیا گیا کہ یہ تو آپ نے بدعتیوں کے لیے راستہ کھول دیا، اب جب بھی ان کو دلیل دی جائے گی تو وہ کہیں گے کہ یہ حدیث صحیح مسلم میں نہیں ہے۔ علامہ جزائری چکم دے دا خبر ذکر کردے دا چھتے امام مسلم رحمت اللہ علیہ دا وڑان دے پدبان دے دا احادیث صحیحہ پا کتاب کی دا جمع کولو پا معاملہ کی چھے داوری چھے دو احادیث صحیحہ جمع کردی دی پا دی معاملہ کی پہ اعتراض اکڑے شو چھے دا ہوتا بدعاتیانو تو صاحب لار کو لوکرلا اس شکل خبری
نو چې کله ولا دلیل چې دی نو ورکولی شي نو دی به وایي چې ما ته وښایه صحیح مسلم ذکر کړی دی صحیح مسلم را نقل کړی دی دې کې راته وښایه دا خو تا د بدعتیانو ته وی لار کوله وکړله هسې اوس تاسو ګورئ که نه بدعتیان څوک شو په دې علامه جزایري په دې حوالې مطابق اول ته کې دغه چې کوم دی چا اعتراض کړی دی نو هغې په نسبت باندې د بدعتیان څوک شو څوک چې صرف صحیح بخاري او مسلم مني دا نور حدیثو د انکار کوي دغه خلک شي که نه ها د اهل ظواهر وغیره ټول پکې راغله د نن سبا زمانې اهل حدیث وغیره ها اس دے مبارک کو سے ناشنا جواب ورکی اگر را نکل گئی تو آپ نے فرمایا انما اخرجت هذا الكتاب وقلت هو صحاح ولم اقل ان لم اخرجه من الحديث في هذا الكتاب فهو ضعيف وانما اخرجت هذا الكتاب من الصحيح ليكون عندي وعند من يكتبه عني ولا يرتاب في صحته یا ولا يرتاب في صحته معروف سلیس دا حواله چې کوم دی نو بیا امام مسلم رحمت الله علیه دا تاریخی جمله ویلا او دا چې کوم دی نو نقل ک توجیه النظر الى اصول الاثر لطاهر الجزائری جلد نمبر 1 صفحه نمبر 226 او مقدمه د ابن صلاح چې کوم دی نو دا تقریبا دغه شی مضمون ته نږدې ادم په 3 صفحه کې نقل کړی دی ها اوس دا نور وی سو دا غواړم اوس ګوري امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرمائی میں نے کتاب تحریر کی ہے اور کہا ہے کہ اس میں احادیث صحیحہ موجود ہے تو میں نے یہ تو نہیں کہا کہ جو میں اس کتاب میں درج نہ کروں وہ ضعیف ہے ما خدا نے دی ویلی دا میں ویلی دی چې ما صحیح حدیث پر کتاب کی تخریج کړي دي ذکر کړي مې دي او دا چې کوم دی بالکل صحیح خدا مې نه دی ویلي چې ما نه دی تخریج کړي نو هغه په دې کتاب کې نو هغه مثال ضعیف دی دا خو مې نه دی ویلي ما چې کوم دی نو دا بیا وایي چې میں نے تو اس میں صحیح حدیث ذکر کی ہے تاکہ میرے اور جو بھی میں مجھ سے حدیث لکھے اس کے نزدیک صحیح ہو اور اس کی صحت میں کوئی شک باقی نہ رہے ما او دې لپاره ذکر کړي خدا مې نه دی ویلي چې دا کوم مې پریښي دي ذکر کړي مې نه دي نو هغه صحیح نه دي او ضعیف دي یا مثال قابل قبول نه دي دا خو مې نه دي دې ځکه دا ټکی خو په جوخت باندې امام مسلم رحمت الله په خلق سو را دیو کیا حدیث کی 6 کتابوں صحیح بخاری صحیح مسلم نسائی ابو داود ترمذی اور ابن ماجہ کو سیاہ ستہ کہنا زیادہ بہتر ہے یا کتب ستہ اس دا خبر تا زید کے وسط چې د شپږو کتابونو ته سیاہ ستہ ویل وردی او کنا د دې په نسبت باندې کتب ستہ ویلو ته وردی دوانو کې کم یو بهتر اسے عام خلق لگیا دی سیاسی تک نا او دی کی ڈاٹ کے اس تو یاد رکھیں کہ کتب ستہ کہنا ہی زیادہ بہتر ہے دیتا کتب ستہ ویل بہتر ہے یا یعنی کتب ستہ دا کتب ستہ ویل تو زیادہ بہتر ہے ولی کیونکہ صحیحین کے 4 کتب سنن اربعہ ہے د دې چې کوم دی دا دوه امام بخاری امام مسلم رحمۃ اللہ دا شو خدا سلور کتابونه چې سنن اربعه دي چې هغه جو صحیح نہیں چې هغه څنګه دي صحیح خو دا دوه کتابونه دي دا نور چې سنن اربعه دي نو دی وجه نه چې کوم دی
و چاغي باندې اطلاق د صحیح مکوا د دې وجه دا اصطلاح چې کوم دی جامع نه ده چې کله کتب صحاح ویل شي نو د دینه مراد هغه کتابونه دغه صحاح وی چې مصنف رحمت الله علیه یعنی مصنف دا کتابو د صحیح احادیثو التزام پکې کړی او اهتمام پکې کړی ناغي خدا نه دی ویل چې موږ ټول حدیث صحیح چې کوم دي ذکر کړی تو بداسي حدیث دي چې هغه صحیح نه ابا حسن وی حسن لذاته وی لغیره وی هغه مثال په تور باندې چې کوم دي ضعیف وی وغیرہ کوشش ها د دې وجه چې کوم دي چې یعنی دا صحیح یعنی کتب صحاح د دې نو مراد هغه وی چې پای کې مصنف رحمت الله علیه د صحیح حدیثو اهتمام او التزام به کړی کوشش ها نو یاره په دغه کې فوټیک تا د صحیح بخاری او صحیح مسلم کې خود دغه التزام شته خو د نورو کې خود دغه التزام او اهتمام نشته کنه ها जबकि सुनन अरबा में ऐसा नहीं है इसलिए कुतुब सिहाह में सही है उसगोर कुतुब सिहाह की कम किताबों ने दिन आगे तवेल गवारी सही दा लका सही है शो सही बुखारी सही मुस्लिम सही इब्न हिब्बान शो सही इब्न हुज़ैमा शो दा या वो कुतुब जिनमें सही अहादीस का इल्तिजाम किया गया हो هغه کتابونه چې په کې د صحیح حدیثو التزام کې کړی چې دې کې ما صحیح حدیث کوم دي نو کړی درجه لکه جیسے موطا د امام مالک و شکل او بل چې الاحاديث المختاره وغيرها شامل ہے چې پای کې التزام خزیمه هذا سید ابن حبان شو سید ابن خزیمه دارنګ چې کوم دي نو لکه موطا د امام مالک او احادیث مختارہ پر مادی کتاب وغیرہ پدی کے شامل ہیں لہذا صحیحین و سنن اربع کو صحاح ستہ کی بجائے کتب ستہ کہنا راجی ہے کتب ستہ دا دیتا ویل سدی دا راجی ہے نو پدی زبان دی انشاءاللہ دا دین ورستو دا دی صحیح کے دی بحث دے ترتیب روان دی نو کی دی شي چې زموږه بل درس مکمل په دغه صحیح په دغه کې وچلیږي ځکه چې په دې کې بعضې تفصیلات ډېر زیات دي مختلف تفصیلات لکه داسې نه چې ګینې درود شریف لاول ووایه لا يضر من اسمه شيء ولا في السماء الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه وصحابياته وأهل بيته وأهل أجمعين الطيبين الطاهرين المعززين المكرمين إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا بنا محمد ذاتك ومالك اللهم ارحم علينا وعلى والدينا وعلى من لدينا وعلى سائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفار يا ستار يا رب العالمين كريم رب الناس تعالى ويل ويدل موږ د خپل عظیم رضا د پاره باعث وګرځول تقصیرات مو معاف کړي د دې کوم اجر ثواب تا کوم ستاسو تمام انبیاء کرام او صحابه کرام او صحابيات اهل بیت و ازواج مطهرات و جميع مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات سلور و مذاهب و سلور و سلاسل و مبارک و دین و استادان و شاگردان و متعلقین و احباب بیا د خپل اسلاف و د ابا و اجداد و د اساتذه و مشایخ خدای جل جلاله فاروا حدیث او مخیت و رسول کی خدای جل جلاله زمون رضا شه اسمانی ضیافات بنیاد ټول زمان کې وساتي تمون په دې وطن باندې رحم وکړي کا قادر او صابر باندې رعایو باندې حکمرانانو باندې الله پاک جل جلاله ظلم نه حکمرانانو الله سنو ونی ولي کې خدای پاک د رعایو ته یا الله زونه نرم کې او الله د کوم بهرني ملکونو مسلمان اسلامي ملکونو دی خدای پاک د مسلمانانو امداد وکړي خدای جل جلاله نصرت او فرمایي زموږ ټول اخر خاتمه په ایمان
او وخت د کدن کې مداخله استغفر کلمه په جمع او په جاری ساری لا اله الا الله لا اله الا الله